قرآن بدی بالا کړیو قرآن بدی اوچت کړیو ملګری د قرآن شاهین سوچین بدی عزت کړی دنیا په زنګدن قبر محشر کې وفادار دی دنیا په زنګدن قبر محشر کې وفادار دی او کسان دي د قرآن کو تا داخل په جنت کړی زه د مولانا سعید انور صاحب د نعتیه کلام نه بعد دعوت ورکوم ډېر په مینه هغوی له په یو شعر سره بلنه ورکوم راتللې موږ دپاره د اختر نه څه کم نه دي راتللې موږ دپاره د اختر نه څه کم نه دي او فطرت د پښتنو دی چې مېلمه ته خوشحالېږي د ختم القرآن دپاره بلنه ورکوم خپل میناز عالم حضرت العلامہ مولانا حاجی محمد فہیم صاحب صدر افاق المدارس آفر سوات چراغی راشی الدوسرا اختتام خو راغلی دغه کسان پسې تللی دي شروع کړي بیا ما له ذکر راکړه ما ته ووایه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم علماء کرام، طلبہ اعزام، د دې ځای او د لرې او د نږدې نه راتلونکي مسلمانانو ورونو، دې ځای کې چې چا قرآن کریم اول نه شروع کړی او اختتام ته رسول دی، نو یقیناً چې د هغې انداز بیان، د هغې علم او د هغې پوهه، د هغې په شانتې خو زه به نشم کولی. چا ویلی انداز بیاں اگرچہ شوخ نہیں ہے، شاہد کے اتر جائے تیری دل میں میری بات. اللہ رب العزت تے زما د خلینا لکه څنګه چې د قرآن کریم د اختتام پروگرام دے، دویم د سیرت النبی کانفرنس دے، اللہ رب العزت تے زما د جبنا آغا کلمات اباسی چې آغا د قرآن او د حدیثی، او بیا دی اللہ رب العزت منگا ټول اللہ پا آغی بانے دا عمل کولو توفیق راکی. مخ کے سخبری شبی هم دی او نور زمنگا اصل میلمانا دلرینا اغی را روان دی، اغی با خبری کئی. زو داغینا مخ کے یوسو خبری عرض کوم با، اللہ رب العزت تے توفیق راکی. قرآن کریم درس انقلاب دے، دا ابتدانا چکل واخلے
تر دې وخت پورې د حق او د باطل د یو بل سره ټکراو دی. چاویلی ستیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شراری بولہبی. دغه جګړه روانه ده. کله چې نوح علیہ السلام راغې خبره کوله، مسله د توحید وا. د توحید په خلاف کې ډېر خلک د هغه مخالفو، ډېر نه ټول مخالفو، یو څو کسانې ملګري وو چې کله د توحید د وجې نه دنیا آباده ده، د توحید په وجه باندې دنیا الله پیدا کړله، او دغه توحید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله، هغه وخت پورې قیامت نه قائمیږي سو پورې چې دا आवाज کولای کیږي چې الله یو دی، الله یو دی. کله چې دا आवाज ختم شو، بیا د ځمکې اسمان، د ستورو، د نور او د سپوږمۍ دا نظام، د ورځې او د شپې دا نظام، د وړي او د جمع دا نظام، دې ته بیا هیڅ ضرورت نشتی، دا به ختم شي. الله رب العزت به د ځمکه اسمان ټول هر څه دړي وړي کی. ولې الله رب العزت فرمایلیو د دې انسان په باره کې وې، د پیری په باره کې وې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانانو پیریان دا مې صرف او صرف د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړلی. انسان دا به د الله بندگی کوي، د بل چا بندگی باندې کوي. کده د بل بندگی شروع کړه نو د لاړ ذلیل شو، خوار شو، او کده د الله بندگی وکړه نو د عزتمند دی. دغه موږ ګورو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درس کې چې چا شرکت کړو، هغه د هر ځای چې هغه د هر یو نسل چې، لیکن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درس کې کېناس، هغه عزتمن شو. نن منګه هغه ته وایو رضی الله تعالی عنه، هغه ته د عزت په نظر باندې ګورو. کم خلق چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې دشمنانو، هغه کو نن چاته د هغه نوم وې ته پلان کې، هغه په جنگ کولو ته تیار دی، هغه په خپل سر ماتولو ته تیار دی، لیکن هغه نوم ځان له خودو ته تیار نه دی. کوته وتا ابو جهل وې، کوته وتا ابو لهب وې، یا وتا نور کم نمونه چي دي، هغه کوته وې نو دې په دې باندې جګړه کوي. اگر چې بعضی پکې داسې و چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې خلکو، رشتہ دارو، د خپل قوم خلکو، لیکن چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اونه منل شوه نو الله رب العزت د هغه تر په باره کې وایي تبت یدا ابي لهب وتب، او هغه ابو لهب دې هم تبا، د هغه لاسونه هم تبا، د هغه کسب هم تبا، د هغه ښځه هم تبا، ټول په ټوله چې څومره مخالف دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، هغه ټول په ټوله تبا دي. د هغې عزت په دنیا کې نشتی، نه په آخرت کې. عزت دا هغه چا دی چې هغې قرآن کریم راواغس، قرآن کریم د سینې سره ونیو، د دې عزت یې وکړو، په دې باندې عمل یې وکړو، په دې باندې ایمان یې راوړ، دا قرآن کریم یې زده کړو، د قرآن کریم الفاظ یې زده کړو، د دې معنا او مقصد یې زده کړو، دې باندې ایمان راوړو او په دې باندې عمل یې وکړو، او بیا دا قرآن کریم یې واغس او دا یې نورو ته ورساو، د نورو ته د رسولو کوشش یې کوو. نو یقینا چې دغه د قرآن کریم د تقاضې پوره کوونکی دی، قرآن کریم حق ادا کوونکی دی، دغه سړی عزتمند دی. او دا نور چې څومره دي چې د قرآن کریم مخالف دي، د قرآن کریم د حقونو ادا کوونکي نه دي، د هغې عزت نشتی. قرآن کریم د ابتدا نه شروع شوی، دې ځای ته راورسېد. قرآن کریم کې ابتدا کې
سورت فاتحه وا هغه منګه ټول خلکو ته زده ده هغه منګه ټول په هر مانځه کې وایو په هر مانځه کې ویل کېږي یا هغه ویل کېږي حقیقتا یا هغه ویل کېږي حکما امام دې که منفرد دې هغه په حقیقت سره وای مقتدی چې وای هغه حکما وای هغه سورت فاتحه وا پاغه کې ابتدائی مسله چې وا هغه د توحید وا توحید دا د دې اسمکه د آبادی اولنې سبب ده پاغه توحید پاغه سورت فاتحه کې منګه دا خبره کو هر مانځ کې منګه دا وایو اهدنا الصراط المستقیم یا الله منګه پنه غلار ما کلک کې یا الله منګ ته نه غلار وخه نه غلار صدا الله رب العزت سورۃ بقرہ کې وای الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا کتاب دا قرآن کریم دا ہدایت تے تا ہدایت غوښتو ہدایت میں دل درکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امراضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدا کی پریشانو دلتگی دا خلق پہ شرک کی اختدی ددی بسکیگی سچل وسروکو دلتگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیل دل نبرداشت کی دا خلق دی لگیائی دا بوتانو سجدی دی کئی بوتانو عبادت دی کئی زدی والتدل تکی ناسم دا غی وجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتو غار حرا کی بناسو زان لا سوچ بیکاو فکر بیکاو چی دل تکی دی قوم بس کیگی دا قوم بپس طریقی بانی دا شرک نراگرزی دی بتوحید طرف ترازی ال تکی وحی راغلا اول کې وی اقرا بسم ربک الذی خلق تا چې کومه پریشانی دا پزړه کې استایو غم دے یو درد دے داغی غم او درد د پاره علاج دا دے راش واخلا دا قرآن کریم اولولا دا قرآن کریم خلقو ته ورسوا چې دغه شرک نه دغه گمراهی نه قلار شي دغه د بوتانو د عبادت نه قلار شي رسول الله صلی الله علیه وسلم آغا نسخه آغا زینی رواغستا او شروع اکڑا بل صورت زوحا کی اللہ رب العزت وی علم ووجدک ضالا فہدا اللہ رب العزت تا امون دے حیران و پریشان چے دے خلق بسکی گی اللہ رب العزت تا طریقو خودا دا غزے گڑی معنی کئی علماء کرام مفسرین زمانگا استازان و زمانگا شیوخ ووجدک ضالا فہدا اللہ رب العزت تو یوازی اومن دے نو تالے ملگری درکڑا اللہ رب العزت تو حیران و پریشان اومن دے چی زبا دا دین سنگ رسوم علتکی ماتوئی اقرا بسم ربک الذی خلق دا بسنگ رسوم اللہ رب العزت طریقو خودا اللہ رب العزت ملگری مورکڑا نورم گڑی معنی دی علتکی ابتدا کی سورت فاتحہ کی چی منگوی اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ منگ تنی غلارو خے اللہ رب العزت قرآن راو لے گا ویچی دا کتاب ہدل للمتقین دے دا متقیانو دا پارا ہدایت دے فائدتی ہم آغی اخلی آغا پا دیبانی عمل کی پا دغی سورت بقرہ کی اللہ رب العزت غٹی مسئلے چی بیانی سلور غٹی مسئلے دی یو توحید دے یو رسالت دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقانیت دے یو انفاق فی سبیل اللہ دے او یو جہاد فی سبیل اللہ دے دغه سلور غټ خبره دا په دغه صورت کې بیانېږي په دې کې د تدبیر منزل د پاره هم سبازي احکامات ذکر کول کېږي ولې ملک کې چې کله سړی اوسېږي یو پکې د تهذیب الاخلاق چې د عقیده به صحیح دی به قرآن او سنت باندې عمل کوونکی هغه ته ویل کېږي تهذیب الاخلاق دویم د کور چې کله د قرآن او سنت مطابق راغې نو دے تدبیر منزل د صحیح دے دے په تدبیر منزل په اصول باندې روان دے او دریم سیاست مدن دے چې کله یو کور د کور نه خبر هوتا علاقه ته وتا د علاقه نه
ملک ته ووته او ملک یې دا قرآن کریم راغی او په هغې باندې عمل شروع شو دا قرآن کریم قانون وګرځېد نو دې ته ویلی کېږي سیاست مدن. په دغې صورت بقره کې الله رب العزت ګڼې مسلې ذکر کوي لیکن د هغې مسلو وخت په دې وخت کې نشتی چې د هغې تذکره وکړی شي. دویم صورت آل عمران و په آل عمران کې هم دغه څلور مسلې وې لیکن په هغې کې خلکو د عیسی علیه السلام میں عبادت کاو د عیسی علیه السلام بندگی کولا عیسی علیه السلام ته الہ وې. الله رب العزت په هغې باندې رد کوي. د عیسایانو په دغې عقیده باندې ډېر ضربونه لګوي په ډېر دلایلو باندې دا ثابتوي چې عیسی علیه السلام هغه عبد و هغه انسان و هغه الہ نو. په دغې صورت آل عمران کې نور هم ګڼې مسلې ذکر کوي. په هغې کې د تنظیم اصول هم بیانوي. تنظیم به ستاسو چې جماعتي نو د هغې به څه اصول او څه قوانین به وي هغه قوانین هم ذکر کوي په دغې صورت آل عمران کې. یو دا چې عقیده به د ټولو یوي. دویم ستاسو قانون هغه به قرآني د هر یو سړي سر هغه به د قرآن کریم حکم تخکتی. دریم ارکان به فعالی ټول به لګیای کار کوونکي به مسله بیانونکي به مسله به رسونکي په مسله باندې به عمل کوونکي. موږ او تاسو اورو زمونږ تبلیغیان وروڼه هغه چې کله خبره کوي نو هغه هم دا وایي په قلاره به نه کښېنې حرکت کې به هر وخت کې به حرکت به په حرکت کې برکتي. نو ته به په قلاره نه کښېنې ته به لګیا یې یو تن میلاویږي هغه سره به خبره کې ګڼ دي هغو سره به خبره کې بیان به کې خلق به رابلې دین طرف ته به خلق رابلې ستا کار به دایي. څلورمه خبره چې ذکر کوي نو هغه د مال ذکر کوي. مال انفاق فی سبیل الله بکې خپل جماعت باندې به مال لګوي ولې جماعت چې په مخې کې ځي نو هغه بغیر د مال نه ځي. او څلورمه پنځمه خبره چې ذکر کوي نو هغه وایي غیر د تاسو کې رازدار نه وي ولې د غیر د وجې نه جماعت ته نقصان رسی. غیر چې پکې راشي هغه به څو ورځې ستا د جماعت نوم به اخلي ستا سره به ځان یو ځای کوي هغه به ځان په دې باندې تا به قایله کوي چې او زه ستا ملګری یم لیکن بله ورځ چې ګورې هغه به ستا نه اغوښتی هغه به ستا نه خلک اړولي هغه به ستا ملګری نه وي هغه به ستا ځینې ریبي. نو ځکه قرآن کریم دغه پنځم اصول چې ذکر کوي نو وایي غیر د تاسو کې رازدار نه وي. لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. د هغې په سینو کې ډېرې غټې خبرې دي. تا ته به نقصان در رسول غواړي تاسو به ټوکړې کول غواړي تاسو به په یو بل کې وروستل غواړي. غیر به تاسو کې ځان سره په خپله شورا کې په خپله مشوره کې په خپل جماعت کې به یې نه پرېږدئ هغې باندې به نظر ساتئ. دینه چې کله واوړي دغه اصول چې کله ذکر شي په دې باندې دوه مسلې ذکر کوي دوه واقعات ذکر کوي. یو د بدر او یو د احد. په بدر کې فتح میلاو شوه اگر چې اس نو د بېسرو سامانه عالمو اس پکې نو یو څو اسلحې په لحاظ سره یو څو اسلحې وې یو څو تورې وې نور په عام طور باندې شو. د هغې نه وروستو دوه واقعات ذکر کوي یو د بدر یو د احد. بدر کې بے سر و سامانه په عالم کې جهاد شوی و هغې کې الله فتح ورکړه ولې غیر پکې نه و. احد کې شکست سره مخامخ کېدلو شو د هغې وجه دا وه چې غیر پکې راغله منافقان پکې راغله د هغې د وجې نه الله رب العزت دې ته وښودم
دارنګه زمونږ د دې نرستو دا هغې نرستو دغه 15 اصول باندې چې چا عمل کړلی هغه کامیاب شوي دي او څوک چې په دې باندې کم ځای کې عمل نه دی کړی شوی نو هغه تحریکونه ټول ناکامه شي په دغې باندې دي. دې نه وروستو سورت نساء ده. سورت نساء کې د ظلم رد کوي. ظلم هغه په یتیمانانو باندې کوي که هغه په زنانو باندې یي د هغې ظلم رد کوي د دغې ظلم نه ځان بچ کوي ظلم نه قلار شي. په دغې ظلم په حالت په باره کې یوه خبر دا وه چې د میراث قصه وه. میراث چاته به میلاوېدو چاته به نه میلاوېدو چا به پې پنجې ولګولې ټول به یې واغست چا به څه وکړو چا به څه وکړو. مخکې دور کې یوه خبره داسې به وه چې څوک به توره به چلولی شوه جنگ به کولی شو نو هغه ته به میراث میلاوېدو او چا چې به جنگ نشو کولی که هغه به بوډا و که هغه به وړوکی و که هغه به زنانه وه هغه ته به میراث کې حصه نه میلاوېده. زنانه هغه مظلومه وه زنانه باندې ظلم کولی کېده په هر قسم هر طریقې باندې میراث ول نه ورکولی کېده. نور ظلمونه هم په هغه وخت کې چې کم کولی کېده ډېر ظلمونه و د هغې وخت وس نشتې. خبره اختصار سره کوم. یو خبره پکې د میراث وه. میراث کې الله رب العزت د زنانو حصې مقرر کړلي د نارینو حصې مقرر کړلي. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دا اوږده رکو ده په دې کې د ټولو د میراث حصې مقرر کړې شوي دي. څوک چې دغه میراث حصه نه ورکوي بل باندې قابض کیږي کاغذ ځمکه اخلي د چا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ځمکه د چا واغسته یوه شبر یې واغست یوه لویشت یې واغسته په زور باندې په زیاتي باندې په ظلم باندې د قیامت په ورځ باندې دا ځمکې به راوویستی شي او هغه به دته په غاړه کې واچولی شي زه دا واخله دا ګرځوه. قیامت ورځ به خلک به یې ګوري خلک به یې ویني چې دا هغه سړی دی چې دی په پردۍ ځمکه باندې قابض شوی و پردۍ ځمکه یې قبض کړې وه غصب کړې وه. د زنانو په حصو کې عام طور باندې دغه قصې دي. زمونږ په دې معاشره کې په دې وخت کې هم دغه خبره روانه ده. د زنانو حصې دي هغه د هغې حق دی. سبا که نن په دنیا کې هغې ته میلاو نه شي سبا قیامت کې به هغه د هغې تپوس کوي. او چې کله یو سړي دنیا کې عمل یې کړلی ډېر اعمال یې کړلي منځونه یې کړلي روجې یې نیولي صدقې ورکړلي حجونه یې کړلي عمرې یې کړلي ډېر عملونه یې کړلي ډېرې نیکۍ یې کړلي لیکن چې کله قیامت ته لاړ قیامت کې خلک به راشي وایي به زمونږ حقونه هر یو له به د هغه حق ورکړی شي نو حق به صحیح حق نور څه نشته په هغه ځای کې هلته کې به دغه نیکۍ چلیږي نیکۍ به ورکولی کېږي نیکۍ به هغې ته حواله کړی شي څه به پکې پاتې شي هغه به وایي یا الله زمونږ خو حق میلاو نه شو حکم به وشي د ده دا ګناهونه هغه واخلئ په دغې سړي باندې پیټه کې د باندې به اچوئ په ده باندې بار کوي هغه شانتې به وشي او دغه سړی د باره کې حکم به وشي جهنم ته وغورځوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مفلس پیژنئ مفلس څوک دی مفلس دغه دی دنیا کې ډېر اعمال کړلي لیکن ځان سره بعضې کارونه هم داسې وړلي قد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد اخذ مال هذا یو یې وهلی بل ته یې کنځل کړلي د بلې مال اخیستی دی د بلې څه کړلي او د بلې څه کړلي ټول اعمال به د دې تقسیم د ده تقسیم کړی شي او دی به دقسې پاتې شي او جهنم ته به وغورځولی شي. الله رب العزت ته د هغې مفلسۍ نه موږ بچ کړي الله دې موږ د هغې نه وساتي. په دې صورت بقره کې نور ډېرې خبرې ډېر حکمونه ذکر کوي د معاشري حکمونه هم ذکر کوي په دې کې د یتیمانانو حقونه هم ذکر کوي په دې کې د مسکینانو حقونه هم ذکر کوي په دې کې د ګاونډیانو هم حقونه ذکر کوي والصاحب بالجنب وابن السبیل والجار الجنوبي د دې ټولو حقونه په دې صورت کې الله رب العزت ذکر کوي. داسې نه ته په هغې باندې ظلم وکړې ظلمونه قسمه قسم دي د هغې حقونه دي. یو حق د هغې دا دی چې هغه په آرام باندې پاتې شي هغه آرام وکړي هلته کې تا ورته ټیپ چالو کړلی هغې کې هر څه چې دي هلته کې په هغې باندې تنګې
هغه خوب نشي کولای. نن سبا ډیګونه دي چې کله وادي گاونډي خوب نشي کولای. د گاونډي چې څومره حق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو زما خو یره وشوه دا گاونډي را پسې میراث خور کوي. کله چې جبرئیل علیہ السلام راځي ما ته د گاونډي د حق خبره کوي، د گاونډي د حقوق خبره کوي. د چانه گاونډي هغه داغه د تکلیفونو نه محفوظ نه دی، د مسلمان نه دی. وي دغه حقونه په دې سورته نساء کې الله رب العزت ذکر کوي. داغه نرستو سورته مائده دا مائده کې ذکر کوي نظر د الله او نظر د غیر الله، تحریمات د الله او تحریمات د غیر الله. بعضی سيزونه دي هغه الله حرام کړلی او بعضی سيزونه داسې دي چې هغه الله حلال کړلی. نو بس کم چې الله حلال کړلی هغه ته حرام موای، کم چې الله حلال کړلی هغه ته حرام موای، کم چې الله حرام کړلی هغه ته حلال موای. کم څه چې الله په کومه طریقه باندې ویلی اپ هغه طریقه باندې وساتئ. دلته کې پکې د مردار تذکرم کوي. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به د دې تذکرہ کوي. وینا دا وحد خنزیر دا وما اهل لغیر الله به او د الله د نوم نه سوا د بل په نوم چې کوم ورکړي شي نظر نیاز ده هغه سيزونه حرام دي داغه نه ځان وساتئ. اختصار سره خبره کوم رست ورپسې چې مخ کې تلاړ شي سورته انعام ده. انعام کې خبر ذکر کې ته مسله بیانې تابانی به تکلیفونه راځي، تابانی به امتحانات راځي، تب د میچنو نو اوسه هو مسله به بیانې خبره برسه رستو چې کله مخ تلاړ شي خمخ تلاړ شي نو سورته نور راځي. سورته نور کې بیا د زنانو مسلې دي، پای کې د ستر مسلې دي، د پردې مسلې دي، داغه تذکرہ ده. پاغه باندې عمل له الله رب العزت پاغه کې اول کې وای سورۃ انزلناها وفرضناها دا سورۃ موږ نازل کړل په دې باندې عمل موږ فرض کړل. خبره روانه اخره پورې چې کله رسی د قیامت تذکرې پکې کوي او قیامت را روان ده. حساب کتاب په قیامت کې کیږي. نو چې کله قرآن کریم ختمي نو هغه اولنۍ مسله د توحید هغه بیا دوباره کوي. بیا مسله د توحید دا داسې نه چې ستا ژوند هغه د توحید نه چته خالی شي، خپل ژوند چرته د توحید نه خالی نه کې. د شرک رد د توحید اثبات دلته کې دا صورت چې کم ذکر کوي پدې کې خالص مسله د توحید ذکر کوي. الله ماتم وای تا تم وای پیغمبر ته ویلو صحابه کرامو ته ویلو قل دا سی وایا هر یو تن ته وای وایا دا به کم څه کې به دا به دلته کې مو نو دا به کور کې مو دا په هر ځای کې به قل هو الله احد وایا الله یک یو ده الله الصمد الله بی نیاز ده لم یلد ولم یولد ناغه د چانه پیدا دی نه داغه نه څوک پیدا دی نه د الله څوک نازول شته نه د الله نه الله د چا نازول دی نه د الله څوک نائب شته نه د الله د چا نائب دی ولم یکن له کفوا احد او نشته د الله سره برابر په یو صفت کې یو تنوم د الله سره برابر په یو صفت کې نشتی. دا مسله چې کله پسړه کې راغلا پسینه کې راغلا نو دا یو غټه خزانه ده. د دې غټه خزانه وس خزانه چې په کمزې کې یي داغه غلډيري غلب راځي ستانه به وس دغه خزانه تختول غواړي، دا خزانه بستانه اغستل غواړي، دا بغلا کول غواړي. د تبسکه دغه خزانه حفاظت بکې دا سنا دغه ایمان د خلق والی دا ایمان د خلق وینسی نه الله رب العزت وای دا سوایا حالات دي د هر طرف نه دشمنان دي د هر طرف نه. نو قل اعوذ برب الفلق وایا پناه غواړم پر رب د سبا، پناه غواړم پر رب د شلون کی من شر ما خلق د شر د هغه نه چې پیدا کړی دي و من شر غاسق اذا وقب او د شر د تیرینا کله چې پریوزی و من شر النفاثات فی العقد او د شر د پکوهونکو نه په غټو کې
یا د شر د پروپیګنډو کوونکو نه په مجالسو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکو نه کله چې حسد کوي دلته کې الله رب العزت وی قل اعوذ برب الفلق وای داسې ولې یو حدیث کې راځي زمونږ عام طور باندې مونږ د علاقو خلک یو د غرونو خلک یو په دې غره باندې چې خلک سړی تیریږي په دې کې د بعضې کورونو سپی هغه سپی چې کله سړی په دې لار باندې رواني سپی پسې راشي سپی نه پرېږدي دی به د سپي مقابله څومره کوي نو هوښیار سړی هغه چې هغه د کور والو ته آواز وکړي او کور والو دا سپی وکورې کوي دا سپی وتړئ دا سپی ولرې کوي نو چې کله سپی کور والو ته آواز وکړي او سپی لکۍ کته کړي او لاړ شي کور ته ننوځي دا سړی لار تېرېدونکي باندې لار تېرېدونکی سړی چې هغه په خپله لاره باندې لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الشیطان ذیب الانسان شیطان دا د الله یو سپی دی او دا د انسان شرمخ دی دا انسان ماتوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه بیزه شرمخ ماتوي الشاذه والناهیه والقاسیه دا درې قسم دي دا ماتوي هغه بیزه ماتوي چې هغه د کنډک نه جدا شوي یا د حرص د وجې نه د خوراک د وجې نه یا جدا شوي د سستۍ د وجې نه یا جدا شوي د نفرت د وجې نه مونږ ته وایي تاسو جماعت سره یو ځای شئ جماعت سره روغ اوسئ جماعت کې دن نه دی د جماعت نه چرته ونوځئ جماعت نه چرته جدا نشئ څه د وجې نه مال د وجې نه بعضې خلک هغه د مال د وجې نه بل طرف ته لاړ شي هغه ځینې مال میلاویږي زه د خپل مسله پرېږده د خپل توحید پرېږده د خپل جماعت پرېږده هلته کې مال به ته میلاو شي یا د سستۍ د وجې نه سست کېږي او شرمخ شیطان پسې لاړ شي او ماتې کړي نو داسې نه تا مات کړي ته سست کېږي به نه هر وخت کې به دا مسله کې هر ځای کې به دا مسله کې چې تا باندې د شیطان وس بر نشي او بل دا چې نفرت به ونه کې د دې جماعت سره د دې موحدینو سره د دې سره چې ته نفرت ونه کې د دې سره کې نفرت وکړو د نفرت د وجې نه ته لکوړې جدا شوې شیطان به د پسې راغلی یو مات کړی به بل طرف ته به بولی بدنام به دې کي بل طرف ته به دې بوځي خراب به دې کي نو الله رب العزت نه به غواړو قل اعوذ برب الفلق یا الله دا سپی ستا دی ته وتړه ورپسې صورت دی په هغې کې د انسان درې منزله ښیي تا باندې انقلابات راځي الله باندې نه راځي قل اعوذ برب الناس ووایه پناه غواړم په رب د خلکو ملک الناس بادشاہ د خلکو واکدار د خلکو الہ الناس معبود د خلکو حاجت روا د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسو اچونکي پټنا الذي يوسوس في صدور الناس چې وسوسې اچي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس د جناتو نه کې د انسانانو نه قرآن کریم اختتام ته ورسید موږ بیا شروع کوو ولې وای شیطان خوشحالېږي موږ شیطان نه خوشحالو موږ بیا شروع کوو دا زموږ کار دی الله رب العزت دا زموږ نصیب کی تر مرګ پورې دی الله زموږ روزي کی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله د پاره چې رب دې ټول عالم عام مهربانی والا دے خاص مهربانی والا دے مالک یوم الدین واقدار د روزی د جزا دے ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی عبادت کو منگا یا اللہ خاص تعالی امداد غواړو زمونږ عبادت قبول کړي او زمونږ امدادو کې امداد سره امداد دادې یا الله اهدنا الصراط المستقیم منګه کلک کې پنه غلار باندې دغه کملار چې منګه شروع کړلا کملار چې تا منګ ته خود الله یا الله پاغي باندې منګه کلک کې تر مرګ پورې په دې باندې منګه مستقیم وساته صراط الذين انعمت عليهم دالار دا کسانو دا چې تا انعام کړل پاغي باندې غیر المغضوب عليهم نه غضب کړي شي پاغي ولا ضالین ولا گمراه دي اده صحابه لار دا هغه تابعین لار دا هغه تبع تابعین لار دا یا الله په دغه باندې منګه کلک کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین